بسم الله الرحمن الرحیم. الله تعالی په چا باندې رحمت وکړي، هغوی له اولاد ورکړي، زوی ورکړي، لور ورکړي. اوس چې کله دا پلار هغه غواړي چې زه دې د خپل زوی له تحفه ورکړم، زه دې د خپل زوی له څه څیز ورکړم چې هغه ډېر زیات بهترین وي، چې هغه ډېر زیات ښه د دنیا په لحاظ سره هم ښه، د آخرت په لحاظ سره هم د ده دپاره فایدهمند ثابتېږي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت دی، په مشکات شریف کې په ترمذی کې د هغې نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې هیڅ یو پلار د خپل بچي ته د ښه ادب نه زیاته بهترینه تحفه هغه نه ده ورکړې. یعنی بهترینه تحفه د تخایفو نه هغه دا ده چې انسان پلار هغه خپل اولاد ته ادب وښیي، د هغې هغه ثمره به دا راوځي، د هغې نتیجه به دا راوځي چې په دنیا کې هم دی د ده دپاره هغه د زړه یخوالي ګرځي، ځکه چې په ده کې ادب وي، په ده کې اخلاق ښیي، دی به د خپل پلار سره هم ښه رویه ساتي، دی به غیر چاپیره په ماحول کې هم ښه رویه ساتي، پلار ته به د شکایات هم نه راځي. دارنګې چې د ده اخلاق هغه ښیي، د ده عادات هغه ښیي، په ده کې ادب موجود وي، دی به د الله تعالی د دین خلاف نه کوي، دی به هغه کارونه کوي په کومو کې چې د الله تعالی رضا موجود وي. نو دنیوي فایده هم دته ورسېده، اخروي فایده هم دته ورسېده. بله دا ده چې کله د پلار هغه وفات شي، د وفات نه وروسته به دا زوی هم د دغې پلار پسې دعاګانې کوي، همدغې پلار دپاره به صدقات کوي، همدغې پلار دپاره به هغه لاسونه اوچتوي او د پسې به لپه لپه دعاګانې کوي. د دې د وجې نه ښه تحفه د تحایفو نه هغه دا ده چې خپل اولاد ته ادب وښایه، خپل اولاد ته ښه اخلاق وښایه، چې کوم رذیل توب دی، کوم رذیل اخلاق دی، هغه اخلاق د خپل اولاد نه